أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته څنګه ګلونو ماشومانو خی نن بیا ستاسو واقعیا ځکه بیانوم چې د سوات نه موسی ماشوم د نیمه ګنټه مخکې رینګ وکړو نو د هغې دپاره او ورسره درې ماشومان چې د یو نوم دی حنظله د چارسدي اډې نه شاته هغه فرمایش کړی دی چې قاري صاحب دې مونږ ته قصه بیان کړي او بل ماشوم دی ریدي ګل هغه د بخشو پل نه هغې هم دا ټلیفون کړی دی چې قاري ماما مونږ ته یو قصه بیان کړه او د بل ماشوم نوم دی رحمان الله دی که رحمان الله ماشوم هم ټلیفون کړی دی د سوکانو چمکنی نه د زیارت نشاته نو دا قصه ما د هغې دپاره راوړه ډېره مختصر قصه ده خو لږ شانې خوند دی پکې ماشومانو تاسو ته بیا خوند والی چې زه څنګه تاسو ته دا قصه ویمه چې دا قرنګې تاسو هم یاده کوي دا جی قصه داسې ده چې یو سړی د هغې یوه لور وي او درې زامن وي نو د یو نوم دی تورګل د بل نوم دی نورګل د بل نوم دی محمده ګل نو دا درې وروڼه دي او دوی به تلل د سهارې به د کور نه ووتل تبرونه به ورسره و خو خور ته وایي چې خورې ته په کور کې یوازې نو موږ تا یو کوټ ښایو څنګه چې په موبایل کې کوټ ولګي او چاته معلوم نه څوک یې نشي کولاولی نو چې موږ درته کوټ وښایو نو ته به بیا دروازه کولاوې نو هغه کوټ ورته داسې ښیي داسې ګیت ورته بیانوي د دې نوم دی بي بي صبرې خورۍ نو د دې خورې نوم دی بي بي صبره خورۍ نو دا یو ورور اواز کوي چې بي بي صبرې خورې را کوزه شنارې کا او دا بل ورور وسوی بي بي صبرې خورې رور دې راغلی دی د ښکاره دا به ماشومانو تاسو داسې یادوئ ښه دا کوډ یې په دې طریقه باندې ویلو ګیت غوندې ویلو بعضې سړی ګیت وایي یا تاسو ما مخکې ویلو کې ویلي دي چې جړا دپاره د ګیت خپلې ښځې وي د قرنګې د ورور یې ګیت ویلو په ګیت کې څه وایي وی بی بی صبرې خورې ورکه دربې ته او ورور دې راغلی دی د ښکاره تاسو به هم داسې یادوئ ښه ماشومانو نو هغه ورته ور نه کولاوئ ولې هسې دا ګیت ورته وکړو او صرف کوټ یې ورته وښودو نو چې دا ګیت یې ورته وښودو نو په دغه وخت کې سړي خواره راغلې وه او غوږ یې ورته ایښی و نو دا ګیت د سړي خوارې هم واورېده چې واورېده وروڼه یې کار له لاړه ښکار پسې ووته او دا یوازې ده نو اوس دې سړي خوارې دا ګیت یاد کړی دی خو دا د زنانو په جامو کې ده او چپړې یې اچولي دي ګورئ دې دی کې ماشومانو هوښیارتوب کوئ ښه پیزار ته هم ګورئ چې پیزار هم د پلار دي د رور دي د مور دي د ترور دي د چا دي چې پیژنئ خو صحیح که نه نو هغې چې کله په سوري کې وکته نو د دې پیزار هغه د زنانه و جامې د زنانه وي نو هغې ورته دا ګیت شروع کړو چې بي بي صبرې خورې ورکه دربې ته او ورور دې راغلی دی د ښکاره نو دا زنانه ورته څه وایي دا بي بي صبرې خورۍ ورته وایي چې دا خو اواز زمونږ د رور هم نه دی او د هغه اواز کې خو ورڅه فرق دی او دا جامو او په پیزار کې هم فرق دی نو دا سړي خواره دویم کرت لاړه د سړو جامې هم واچولې بوټان یې واچول اواز یې د سړو کو اول یې د زنانو اواز کولو بیا یې د سړو اواز وکړو اواز یې پیل کړو چې بي بي صبرې خورې ورکه دربې ته نه داسې کوي بي بي صبرې خورې ورکه دربې ته رور دې راغلی دی د ښکاره نو هغې ورته وویلې چې زما د رور په اواز کې ډېر زیات خوږوالی دی دې کې خوږوالی نشته نو دا سړي خواره بیا راغله
او یو دکاندار نه شهد واغسته د دې دا خیال دی که د اواز به په شاتو سره خوږېږي هغې خو ورته داسې نه وویل چې شات زما رور خوري نو اواز یې خوږي خو دې خپل ذهن وجنګولو چې کیدای شي شات وخورم اواز مې خوږ شي نو چې شات یې وخوړل شات ډېر ټینګ شات و نو دا ورته بیا دا گیت وی بی بی صبری خوري ورکه دربیتا او رور دی راغلی دی د ښکاره نو دا بی بی صبر خوري ورته وی خور درنه قربان شه ورې ورته کلاو کو نو چې کلاو یې کو نو سړي خوارې بلکل دا جینۍ راونیوله بی بی صبر خوري یې راونیوله چاړم ورسره ده او ویې تړله حلاله یې سړي خوارې څه کار دی هغه انسانان خوري نو په دې کې یو ورور راغی ها نو ماشومانو څنګه چې دې چاړه را واخیسته حلالول کوي ګورې تاسو ماشومانو واورئ بهر بې وخته مه ګرځئ غربت دومره سیوا شوی دی چې خلک ګورې ګردي وباسي د ماشومانو نه او په نیرونو کې غورځئ په بوجو کې بندئ چې د سکول نه راچوټي شئ نو په وخت خپلو کورونو ته راځئ چا سره مه ودرېږئ د چا سره موټرو کې مه خېږئ د چا سره په موټر سایکلو مه کښېنئ په ګاډو پورې مه نښلئ واپس کورونو ته سیده ځان را رسوئ او چې څوک درته اواز کوي نو چغې وښئ ښه اوازونه کوئ نو بیا به انشاءالله تاسو په دې باندې بچ یئ نو چې کم وخت کې بی بی صبرې خورۍ یې راونیوله سړي خورې نو یو ورور یې راغی هغې ورته ګیت وویلو نو دا ورته وایي چې روره اواز خو دې ښه اورمه خو زه درته ایسم ماشومانو چې کله بل کشر ورور راغی مخمده ګل کوره ټول ګل دی که نه چې ګل راغی مخمده ګل نو هغه اوس ګیت وی بی بی صبری خوري ورکه دربیتا او رور دی راغلی دی د ښکاره اوس ورته خور ګیت کوي ښه خور ورته وی روره خور درنه قربان شه رګس راغلی دی ما خوري رګس چاته وی چې چا پسې چاړه راوړي سړي خوارې رګس نومو ښه ماشومانو نومونه م یاد کوي رګس یې نومو نو هغه چاړې اوس راخیستې ده او تړلې ده په دې کې مشر ورور راغی نو هغې سره تبر دی تلوار ده ورسره هغه تبر تاسو دا ماشومانو اکثر پیدا کړی دی او تاوخی را تاوخی هغه کیسه کې به تاسو اورېدلي د هغه د هغې نوم ماله اوس هېر شو چې تورګلو که نورګلو تورګل چې کله هغې اواز وکړو نو څه وایي بی بی صبرې خوري ورکه دربیتا رور دی راغلی دی د ښکاره نو خور ورته څه وی روره خور درنه قربان شه رګس راغلی دی ما خورینه نو رور جذبه کې شو تبر ورسره دی او دروازې له ناګهانه راوغورځولو او دروازه دړې شوه چې ماته شوه نو دی ورننوتو نو چې ورننوتو نو هغه سړي خورا معافي وغوښتله د خور اخونه بچ کو یعنی خور یې بچ کړه او د